الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد د صحیح نماز نبوي صلی الله علیه وسلم د منځ طریقه غمون بیانوله. نو د دعای استفتاح نه پسو بیا په مانځه کې تعوذ او تسمیه ویل دي. تعوذ ویل کېږي اعوذ بالله ته، او تسمیه ویل کېږي بسم الله ته. او دا تعوذ منګو تاسو زکه ویو او بسم الله زکه ویو چې چون کې د نفس بیا د قران کریم حصہ لوستل کېږي چې هغه سورۃ الفاتحه ده. او په قران کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دا سورۃ النحل آیت نمبر 98 دی چې کله قران لولي نو په دغه وخت کې تعوذ وایا. او حدیث موربانی دا دلیل دی عن ابي سعيد خدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دا ابو داود حدیث دی، رقم حدیث دی 764 او ترمذی کې راغلی دی 242 او ابن ماجه کې دی 807 نمبر حدیث دی. صحیح حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه د شپې مانځه ته ودرېدو الله اکبر به وی نو دغه دعا استفتاح نه پس به بیا دسی وی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. دا یو قسم تعوذ شو. او بل حدیث کې دسی راغلی وعن جبیر ابن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. دا ابن ماجه حدیث ته 807 رقم حدیث ته. او دا قرنګ ابو داود کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په روایت سره هم نقل له صحیح حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکله مونږ کې داخل شونه هغه بیا د تعوذ وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. دې کې ور سره دا الفاظ دي. نو دا یادو ساتي په دې مانځه کې چې کوم تعوذ دی نو دا غي دا طریقه ده. یا به دسوي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او یا به دسوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. دا منګو تاسو چې په مانځه کې کوم تعوذ ویو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دغه تعوذ غره په مانځه کې چرته حدیثو کې زما علم کې نه دی راغلی. دا د مانځه نه علاوه راغلی دی چې یو دوه کسانو په جګړه باندې یو ډیر سخت غوسه شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې انی لا اعلم کلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما ته داس یو کلمه معلومه ده دا کم سړی چې ډیر غوسه دی که داغه کلمه ویلو نه غوسه به الله ختمه کی نو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورته وی. دا بخاری کې راغلی 6115 رقم حدیث دی. نو په مانځه کې به سړی دغه تعوذ وی بیا یې واوري اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم یا بدسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. دغه دوه طریقې د آیات کې او په دې طریقه باندې وای. د تعوذ نه پس به بیا بسم الله الرحمن الرحیم وي. د باره کې نسائی کې حدیث ته حدیث نمبر د 906 ابن خزیمه راوړي اول جلسه په 251 کې. نعیم المجمر رضی الله تابعی وی چې صلیت وراء ابي هريره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. دا اوږد حدیث دی. و ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پس میمونس کو نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دعا استفتاح نه پسو بیا بسم الله الرحمن الرحیم ولستو او غینه پس بیا سورۃ الفاتحه او بیا نور مونږ کوم دی ورستو. بل حدیث دا دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحیم. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به مونږ شروع کولو نو په بسم الله الرحمن الرحیم سره. دا ترمذی کی روایت ته 245. نو دغه طریقه شوله د تعوذ او د تسمیه.
دا د مانځه بله حصه شوله د قرآن او د سنت په رڼا کې. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.